نننۍ چې کومه ایجنډه ده دا زموږ په یو خاص باره کې ده چې هغه دا ده چې د پاکستان په تاریخ کې د ټولو نه اولنی جنرل کوم چې ای سی جي کمانډو فورس چیف پاتې شوی دی د ملک د سرحداتو تحفظ دپاره یې څلوېښت کاله خپل مال جان وخت صرف کړی دی د پاکستان د عوامو د تحفظ دپاره د پاکستان د هر ادارې د نمایندګۍ لپاره چونکې د پاکستان صدر مملکت هم پاتې دی موږ چې نن راغونډ شوي په دې باره کې خپل یو احتجاج ریکارډ کوو چې دا کومه فیصله بېګا راوړل شوې ده موږ چیف جسټس محترم چیف جسټس ته دا ریکویسټ کوو مدبانه گزارش کوو چې په دې سزا باندې یو پیرا نظرثاني وشي ځکه چې د پاک آرمي کوم جرنیل یا چیف آف آرمي سټاف خطر نشي کېدی او هیڅکله هم د ملک چیف آف آرمي سټاف کوم چې سپریم کمانډر وي د آرمي هغه خطر سره نشي جوړېدی لہذا موږ ریکویسټ کوو د خپل عدلیې نه او موږ التماس کوو مدبانه گزارش کوو چې په دې باندې نظرثاني وکړی شي چونکې موږ سره مقررین کم دي خو په دې باره کې زه سپین خان ته دعوت ورکوم چې هغه راشي او تاسو ته خپل خبرې وکړي سپین خان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نن چې منګه تاسو یې دا غونډه چې کومه راټوله شوې ده یقینا منګه ریکویسټ کوو زموږ لپاره ټول های کورټ دی که سپریم کورټ دی زموږ لپاره قابل احترام دی موږ دا خبره کوو چې مشرف ته چې کومه فیصله راولې ده منګه چیف جسټس صاحب ته ریکویسټ کوو چې دې باندې نظرثاني وکړی شي ځکه چې چیف جسټس د ملک یو سربراہ پاتې شوی دی هغه هېڅ چرته داسې غلط کار نشي کولی نو منګه بالکل ریکویسټ کوو زمونږ د ټولو احترام کوو زمونږ چې څومره ججز دي د هغو موږ قابل احترام دي زمونږ دپاره خو موږ دا غوښتنه کوو دا ریکویسټ کوو چې په دې دې زمونږ چیف جسټس صاحب په دې دې نظرثاني وکړي ځکه چې دا د هر سړي لپاره موږ دا یو خپل احتجاج دا ریکارډ کوو موږ اپیل کوو زمونږ دپاره ټول قابل احترام دي د هغې وجه دا ده چې یو جرنل یا هر یو جرنل کرپټ نشي کېدی غدار نشي کېدی نو موږ لہذا زمونږ چیف جسټس ته موږ دا ټول زمونږ دپاره قابل احترام دي زمونږ ریکویسټ دی سپیشل ریکویسټ دی چې زمونږ چیف جسټس په دې باندې په دوباره باندې نظرثاني وکړي او موږ دا ریکویسټ کوو هغه ته چې یاره زمونږ لپاره ټول قابل احترام دی که هغه زمونږ څومره ججز دي زمونږ لپاره قابل احترام دي انشاءالله تعالی چې هیله لرو ریکویسټ کوو او انشاءالله تعالی چې زه د خپل طرفه او د خپل ټیم له طرفه زه ریکویسټ کوم زه چیف جسټس ته زه بالکل ریکویسټ کوم سپیشل ریکویسټ کوم چې مهرباني دې وکړي او په دې دې نظرثاني وکړي ځکه چې که نن موږ وګورو نو یاره زمونږ سیاستدانان چې څومره دي په هغې کې زمونږ هم قابل احترام سیاستدانان شته
داسې سیاستدانان پکې شته خو داسې سیاستدانان پکې مشته چې ټول کرپټ دي خو موږ نن جنرال مشرف صاحبو زمونږ بالکل موږ به دا ووایو چې د هغوی دپاره چې کومه فیصله ورولی شوې دي خصوصي عدالت کومه فیصله ورولی شوې ده نو هغه فیصله به ځي زموږ چیف جسټس ته نو موږ دا ریکویسټ کوو چیف جسټس ته زه سپیشلی ریکویسټ کوم چیف جسټس ته چې دا په دې لکوټې نظرثاني وکړی شي او زموږ دپاره ټول قابل احترام دي کاغه ججان دي کاغه وکیلان دي او کاغه زمونږه هرې طبقې سره تعلق ساتي خو زمونږه دا ریکویسټ دی چې په دې باندې چیف جسټس صاحب دې په دې نظرثاني وکړي ډېره مننه به ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو ډېره زیاته شکریه موږ دا احتجاج چې دی نو دا موږ په نشاط چوک کې بالکل ریکارډ کو زمونږ دردانه حفل دی زمونږ یو میسج رسول دی زمونږ چیف جسټس ته موږ یو میسج کوو ریکویسټ ورته کوو او بالکل سپیشلی ریکویسټ ورته کوو چې تاله به دا کیس ترځي ته مهرباني وکړه او دغه کیس چې دی نو په دې باندې نظرثاني وکړه ډېره مننه ډېره شکریه نو زه پیره بیا چیف جسټس ته سپیشلی ریکویسټ کوم په حیثیت یو لیډر زه انشاءالله تعالی زه چیف جسټس ته دا هیله لرم چې انشاءالله تعالی د انصاف فیصله به کوي انشاءالله زه دا یقین ساتم په رب باندې چې زموږ چیف جسټس په دې باندې به نظرثاني کوي انشاءالله موږ هغه ته ریکویسټ کوو چې په دې نظرثاني وکړی شي او ټول عدالتونه ټول وکیلان ټول زموږ چې څومره زمونږ دا نننۍ غونډه په دې وجه ده چې زمونږ په ملک کې دنده او مغاړې کړی دی خاص کر انډیا چې کوم دی هغه زمونږ په دې شرشدتونو باندې زمونږ په اختلافاتو باندې هغوی جشن مناوي نو زه د دې وجې نه دا خبره کوم چې کم زمونږ دشمن ملک دی په دې خوشحاله دی چې په ملک کې د فوج او د عوامو او د عدلیې او د وکیلانو چې کومه وایمه شروع شي نو هغې باندې هغوی جشن مناوي نو د دې دپاره د وخت مطابق موږ عدلیې ته پکار دي چې په دې ته وګوري چې زموږ په ملک باندې دشمن خوشحالېږي او د هغه دشمن د خوشحالو دپاره چې هغه زموږ دشمن دی هغه خوشحالېږي او د هغې دپاره هغه فیصلې وکړي چې دشمن ته پې نقصان ورسي زموږ ملک ته پې پیدا ورسي که نن موږ په ملک کې دنده اړې ګړې راځي نو دا زموږ نقصان هم دی د عوامو نقصان هم دی زموږ د فوج نقصان هم دی زموږ د عدلیې نقصان هم دی خو بل طرف ته به موږ باندې دشمنان خوشحالېږي او هغه دشمنان انشاءالله تعالی موږ دا میسج ورکو زمونږ چې څومره ججان دي زمونږ دپاره قابل احترام دي موږ چیف جسټس ته یو پیره بیا ریکویسټ کوو چې په دې باندې د نظرثاني وکړي ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو ډېره زیاته شکریه چې تاسو په یو نوټس باندې او په شارټ نوټس باندې تاسو زمونږ هغې خبرو ته ودرېږئ ډېره مننه ډېره شکریه د احتجاج هرگز دا مقصد نه دی چې موږ د عدلیې خلاف یو یا موږ د ججز خلاف یو یا موږ د وکیلانو برادرۍ خلاف یو یا موږ د چا خلاف یو موږ صرف او صرف په دې خبره باندې راغونډ شوي یو چې کوم زموږ سابقه چیف آف آرمی سټاف صدر مملکت پاکستان کوم چې د پاکستان د سرحداتو د تحفظ یو سپریم کمانډر هغه ته چې کومه فیصله اورولې شوې ده موږ صرف او صرف د دې په باره کې راوتي وو چې کوم فیصله اورولې شوې ده د هغې په باره کې د سپریم کورټ دوباره نظرثاني وکړي زموږ هېڅکله دا مقصد نه دی چې